السلام په خپل خطبه وی او د خطبه اخر کې فرمایي وی الله د فاطمه بنت محمد انداسي وی الله د فاطمه بنت محمد نکاح د خپل نیک بنده د علي سره وکړل. بیا فرمایي اے علي تا ته د محمد لور مبارک. دا نکاح څه میاشتې پس علي رضی الله راغی یا رسول الله کو رخصتی وشي نو خو به نبی علیہ السلام جماعت کې ناسته ماښام مونځ کړي کور ته نبی علیہ السلام بالکل ټیک ده کور ته راغی فاطمه رضی الله د کور په کار کې لګیا په اغوستو کپړو کې ام ایمن ته نبی علیہ السلام فرمایي دا د علي امانت علی کرو رسو. دو روایت یو دام شته چې علي رضی په خپل راغلی د بوتلو د په و دام شته په اغوستو کپړو کې په خپل خپو روانه انا جنگ شته انا ډوله شته ادا سوک روان دي دا انسان دی چې د الله نبی فرمایي د جنت د بیبیانو سردار دا خو هغه انسان دی چې یو روایت داسې مشته چې فاطمه کله په پولیس سرات تیریږي نو आवाज بوشي چې فاطمه بنت محمد تیریږي خپل نظرونه ښکته په جنت کې به یو برېښنا وشي تپوس بوشي دا برېښنا د صدا وی دا خو فاطمه او علي رضی الله په خپل منځ کې ناستي پس خبره او خندل دا د هغې د فاطمې د غاښونو چمک په خپلو خپل بوتله ورې وډبو علي رضی الله وی څوک دي وی ستا امانت مې تاله راوړی. سهار نبی علیہ السلام تشریف یوړو ا دعا یې ورته وکړه. نن مونږ په ودونو کې د خپل حیثیت نه زیات چې خلک پسوي مور پلار سودی قرضو ته مبتلا شي دا سیزونه کول غواړي دا قسمه انتظام کول غواړي. زه دا نه وایم چې د چا وس کېږي د خپل وس مطابق ولیمه دې وکړي په هغې کې څه ګناه نشته. د ډېر نه ډېر خلک هم راغوستی شي چې نور ګناهونه پکې نه وي د ښځو سړو اختلاط نه وي پکې د ټنګ ټکور پکې نه د خپل حیثیت مطابق نبی علیہ السلام داسې ولیمه هم کړی د خپل یو بیبي صفیه رضی الله خیبر چې فتح شو دا وینځه شوه راغله نبی علیہ السلام دحیه کلبي رضی الله یو صحابي راغی یا رسول الله ما ته سر وینځه راکې ورشه واخله چې وایې غشته بیا صحابه راغل یا رسول الله سلم دا خو ستاسو مناسب ده نبی علیہ السلام وفرمایل هغې دواړو ته ووایه چې راشي چې راغل هغه ته ویې ته بله وینځه واخله دا یې ازاده کړه نکاح یې ورسره وکړه او په دغه سفر کې نکاح وشوه نبي علیه الصلاة والسلام دسترخوان وغوړو صحابو ته وی چې چا سره د خوراک صحیح راوړی ستوان کجورې هغه په دسترخوان واچولي شو ټول وخوړې دا ولیمه. د مور بیبي عایشه رضی الله ولیمه داسې شوې چې نبی علیہ السلام کره پیو هغه پی په پیالو کې واچول کورونو کې تقسیم چې کله لږ وساتو نو د زینب بنت جحش رضی الله ولیمه داسې شوې ده چې څاروي حلال شوی دی چیلې وغیره او دغه وخت چې څومره مدینې والا خلکو په نمبر راتل کور کې روټۍ خوړه وتلل نو ټیک ته د خپل حیثیت مطابق لیکن د دې وجې نه قرضې کول او د دې وجې نه ځان پریشان کول چې چاته په سنت طریقه وکړه نو دا خپله بې عزتي ګڼي که نه چې حالانکې دغه انسانان دي چې د دې نه لوی عزت والا په کائنات کې څوک نو ما وی چې کله د نبی علیہ السلام په هغه راوړلي شوي علم د هغې په رڼا کې جون نشته نو جون په کورونو کې ګران ما وی د یو مسلمان د ژوند د ټولو نه ګرانه مرحله ده چې خپل بچي او بچی له نکاح وکړي